د تقوا سفارش وشي او اول ټول مخکې خپل ځان دپاره خدای نه ډار کوونه، خدای یادونه، قبر یادونه، قیامت یادونه، سوال و جواب یادونه. دا تقوا الهی دی. واجبات باندې عمل کوونه، محرماتونه ځان ساتنه، دا دغه تقوا. دا تاکید شوی دی چې مؤمنین هغوی ته هم خطبې کې د تقوا سفارش وشي، وعظ و نصیحت وشي، و خپل اول کوم کس واعظ دی هغه خپل متعظ شي، خپل نصیحتونه واخلي، او بیا نور کوم مؤمنین دی هغه انسان دغه عقیده وي چې کوم عبادت زه کوم، عبادت کې چې کوم قربتن الله یایم، دغه قربتن الله دغه عقیده وي، دا امید وي چې زه دغه عبادت سره خدای طرفه اخ طرف ته یو قدم نږدې شم. قربت معنا همدا دی چې ما دغه نیت وي، اراده مو وي، امید مو وي چې جمعې لمانځه نه مخکې که ما یو قدم پاتې و او زه نن جمعې لمونځ کوم، چې دې کې زه نیت قربتن الله یایم، دغه امید سره چې دغه نیت سره زه خدای ته یو قدم نږدې شم. دا یو امید وي. دا لمونځ عبادت همدا نتیجه دی چې مؤمن هغه د عبادت کوي، بصیرت صحیح کوي، معرفت صحیح کوي، خلاص ذهن صحیح کوي، هغه نتیجې طرف ته متوجه وي. دا عبادت با بصیرت دی. بصیرت سره خلاص و سترګو سره د زړه عبادت وکړو، هر انسان بیا رسیږي، هغه مقاماتو ته رسیږي. مؤمن رسیږي، اندته هم رسیږي. رسیدلی دي کسان نمونې موجودی دي چې جو عام بزري کس و، نه مدرسې والا و، نه د جماعت والا و، نه د متمخانې والا و، بزري کسان دي هغه رسیدلی دي هغو ځایو ته، مقاماتو ته هغه ملایکونه افضل ګرځېدلي دي. هغوی ته عرفا و کاملین هغه به ویتلو، هغوی نه به عبرت زده کولو، اخلاق و جملې به ورته ویله چې موږ ته وایه اذني بکلمات، دا به ورته ویله چې څو ټکي ما ته لږ درس اخلاق راکړه، د عبرت خبرې ورته وکړه. ویلې چې د انسان نفس ګنده کېږي، دنیا سره ګنده کېږي، زنګین کېږي، هر شی ته سپکوي، هغه ته د صفایي ضرورت دی، مګر نفس ته د صفایي ضرورت نشته. زمیندار کله پر سړی شي ویله سپکوي، لښتی سپکوي، هغه ګنده شي، یو کې لای ناست وي، یو کې خاوره ناسته وي، یو کې بوټي شي وي، یو کې وښه شي وي، هغه صفایي ضرورت احساس کوي. خو مګر دغه نفس چې د دوره دنیا سره ملوث دی، دا نه ګنده کېږي، دا زنګ نه وهي، خپل خالق نه په ویرېږي، د خپل امام نه سره نه په ویرېږي. څومره د امام یادو، د امام ته دغې زمانې کې شته، خو ما ورته څومره یاد کړی دی، څومره جمعې شپې د امام په یاد باندې یو چې د هغې زمانې امام شته. ما ورته نو خو هغه شیعه ډېر بهتر و چې هغوی زمانې کې خپل امام و، ته تلو به وریا ځینې بې سفرې کولې، امام دیدار دپاره، د امام خوشنودۍ دپاره، امام نه دعا خستنې دپاره. نن ما ته څومره د خپل وخت امام په یاد دی. ګیله کوي شیعو نه چې شیعو زه په ویر کړی وم، یقینا په ویر مې کړی دی. هفته کې مو څو وخته یاد کړی دی
یو روغه هفته تېره شي هغه امام څخه خدای رسول یعنې دپاره دی چې د شیعو مدد وکړي والله ته یې نه یې په ویر کړی خو تا په ویر کړی دی تو هر مشکل کې امام حاضر دی خو ته هغه نه یې دوې تا په ویر کړی امام ګیله کوي جمعې شپه ګیله کوي بل ټایم کې ګیله کوي امام یاد کوي خدا یاد شي ادي سد انسان تقوا زیاتیږي اعمال زیاتیږي روح تقویات کیږي مقرب کیږي ملائکونه افضل کیږي انسان دې صدق تکلیف سره دغه زحمت سره دغه ربطې سره مقامات ته رسیږي مرتبه مومي چوک سره رسېدلي دي همداسې نه دي رسېدلي هغه تکلیفونه یې کړي دي تورې شپې رڼا کړي دي خپل رابطه ارتباط برقرار کړی دی کله خدای سره هغه نور سره رابطه برقرار شي هغه امام سره رابطه برقرار شي هغه تورې ترې بیا هغه دپاره نور کېږي رڼا کېږي مولا مهدی جان سلامتی و راتلو کی تعجیل پارا بلند صلوات الله درگاه کې دعا ده چې پروردګار د اهل بیت او قرآن نور سره د موزونه منور وګرځوي اما حالات ټیم چونکې تیر شو مختصر ټیم هغه داسې مؤمنین د پرشنار علاقې کوم ایجنسي فرقین ځنې اقدامات ډېر ښه دي مو شاباش یو د تنظیمو ته انجمنو ته څه انجمن حسیني وي یا بل طرف انجمن وي څه هغوی حالات وکشي فوراً کینی نشست وکي افهام و تفهیم وکي خپل حالات ټیکي دا د قرآن پر ملا ده ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم دا ښه کار دی دې مو تایید کوو دا خوش عیان دی امید بخش دی دې نتیجې ښې دي انشاءالله اندازه د ادامه وکړی شي خو مو نور انتظامی نه هم اندا انتظار دی چې د خلکو ګیلې ختم کا د فریقینو ګیلې ختم کا فریقین یې چې مو حالات ټیکوو خو حالات مو ته خرابوي خو خپل یې چې فریق ثالث دی د حکومت اسلامی حاکم وقت اول تاریخ نه واخلا اوسه پورې یو خو دغه حاکمانو د هغوی زندگی مطالعه نه دی کړې جاهل دي په نامې باندې حاکم اسلامی ځان ته یایي حتی د خپلو خلفای ثلاثه زندګي نه دی مطالعه کړي د ائمه معصومین زندگی خو پرېږده څنګه خو خپله ګیله دی چې هغوی حق غصب شوی دی که زندگی وای نن دغه اختلاف و افتراق نه و دغه جهل به نه و دغه ظلم به نه و هغه خو پرېږده د علماو خو د خپلو خلفای ثلاثه زندګیانه د مطالعه کړي کم از کم هغه شی حکومت کولی نن به دغه ابتر حالات نه و دغه علاقو کې به دا مشکلات نه و خو دغه انتظامیه د هغه چوکیدار ځان جوړوي چې کوم چوکیدار هغه اطاعت دښمن وي او ته هغه ګیټ باندې دروازې باندې ودروي ته د امن د سکون انتظار ساتي هغه ته کله امن فراهم نه کوي کله سکون ته فراهم نه کوي نو دا د فرقینو دغه ګیله دی چې د حکومت اسلامي اولین فریضه اندا ده څنګه عوام د لپاره مسلمانانو لپاره حکومت اسلامی حکومت کې اسلامی سټیټ کې دا غوی اولین فریضه اندا ده څنګه د مسلمانانو امن قائم کی سکون راولي
لکه څنګه پیغمبر اسلام مدینه ته راغلو اولین کار یې دا وکړو چې مدینه والاو ته سکون فراهم کړو میثاق مدینه هغه عهد یې وکړلو حتی یهودو سره عربو کې خپل مانځو کې هغه میثاق یې وتړلو څنګه صاحب مدینه کې د امن او سکون او محبت او اتحاد او اخوات زندگی برقرار شي مو کوشش دا چې برقرار شي خو لکه د مو چوکیدار دا شی د څنګه ارمشا د لپاره کور ته اور چوي دا شی د موته حکیمان دي څنګه خپل د حکومت اسلامی حاکم صفات نه دي مطالعه کړی هغه باندې نه دی روان نو دې ته خو بیا فکر کې غاصب نه ای څنګه په بل چا ځای باندې کینی ظالم نو ته اسره مې دی کې آیات نمبر 45 کې وړاندې رسایو کې دا خو بیا ظلم کوي لزومو سفارش ته اندغه محراب نه منبر نه سو حاکمان څنګه انتظامی دي څنګه نظامی دي هم انتظامیات ته دغه سفارش ته هم نظامی کسانو ته څنګه قرآن قوانین باندې ته پیغمبر سنت او سیرت باندې د پیغمبر تعلیمات باندې پابند شي په داسې نتیجې کې مسلمانو ته امن او سکون او سعادت او ترقی راولي اندیشون سره فرمی کې کوم ظلم دی ګلا دی سموار وخت کې دو جنگو کې گرفتار یو دو جنگو کې یو لک سونوي شوی بل ګارم دی یو ګارم جنگو ته ای سار وخت کې مو بدر وځي کې خو څکلا کشي خبرنا نو وځي کې به حادثه یو حالات یو خونریزي شي یو به بقاعده جنگونه بیا تم یاشتیا طول خلی دا جنگ ګارم دی دا د اصله جنگ دی کور مې نشان دا شی وساتله خودی جنگ کې الحمدلله واجب کوم دفاعي سره اسلام واجب کړی دغه د پودو به تور احسان کیږي خو کبه دو جنگ لغلی شي بیا مو باندې سار د جنگ سوړ جنگ پټ جنگ غام مسلات کی هغه د ایمو جوانان خپل جوانان هغه د آیس لعنتیو دغه نشي کې گرفتار کی بد حجابی راولي آزادی راولي دغه بد حجابه کوشش وی مسلمانو حکومت کې یو اسلامی سټیټ حاکم اسلامی هغه دا کوشش کوي کوشش په کور دا وای س عوام نه زیات حمایت د حکومت او د حکیم وای دغه لعنتی نشي کې جوانان مبتلا کوي دا زده خبري کوي سکولو کې نورو معاشرو کې اجتماعي محلو کې هغه دا کار کوي نمو دغه مطالبات صدا لعنتی نشم دا د پورن جامع شي او کوم کسان چې د دې انتشار کوي تقسیموي خرڅوي کې ګندي راوړي او کسانو ته د سزای واقعي ملو شي او دغه کسانو حمایت موت په کور نه وکړو بلکې هغه موت د عدالت هغه میزان ته اختلیته موت او مخکې کو ته داسې انشاءالله دغه علاقه دغه خاوره دغه سرزمین پاک دا هر قسم د دخنه هر وی منسوبینا د دخنه هر یو دخنینا ان شاء الله پاک شي موت دنیا ته د زندګۍ تیرونې نمونه ورخیو الله د موت ته توفیق راکړي صد قرآن او سنت رسول سیرات باندې عمل پیرو شو او هغه هر یو کار څنګه باندې خدای خوشالي کی هغه ته توفیق راکړي او هغه کارونه څنګه باندې خدای او رسول و اهل بیت خپکی اغا تموت د تر کونی توفیقات عطا وګرځوي پروردګارا دغه مؤمنانو باندې یا رب قدم قدم باندې تدتا اجر عظیم عطا وګرځوي او د زړه هوای شیاط البرادا کې یا رب کرم باندې رحم وکي د دخنه شر نه او فساد نه محفوظ وساتي او دښمن څخه چیته ده یا رب خار او ذلیل او شرمنده وګرځوي بسم الله الرحمن الرحیم قول هو الله احد الله